واغستو او ما ورته وی مال 68 روپے کیلو ولې چینی راکې هلته مولا ګولې 68 روپے کیلو ته مال دلته په 85 روپے کیلو راکې هغه کس ولاړ دی هغه دنګ هغه ماته قسم وخوړو وایي ایسی سیب چینی راوړي دا د ایسی سیب چینی دی او هغه راته وی چې بھئی اول به زما د چینی خرڅي 85 روپے باندې بیا 68 روپے چینی بچالو کې هغه د پیکټ ور سره پرتی دی هغه چینی چاله نه ور کوي وای سوسته بازار چینی هغه چینی دی 68 والا و چې کله دا چینی ختم شي دا بوره بیا به هغه چینی ورکو تعالی اوس کوم چینی درکې مال اوس دا چینی راکه په 85 روپے کیلو او زه ورته مال په 68 روپے کیلو چینی راکې وای هغه رست پراتی چې کله 85 والا ختم شي زبدل بیا په 68 روپے کیلو چینی درکوم او پرونه وروړه پرونه خبره پرون 12:30 بجې چې دلته نسنګ میډم وته هم دې سٹور والا دا کسان لګي شو کمیټې ته گاډي دنه کوسوځه کې بلا مال پکې دنه کو ټول تقسیم کو یو ډک پرونه خبره ما په خپل سترګو لیدلی په دې زار قسم تسلی ورکو او دا غوږی تاسو هغه مو وایي ویډیو مې په دې وجه نه وکړي چې مال سوارلې راغلی اوس خو لکسات مخکې اسسټنټ کمشنر هم د لکسات هغه سره ما خبرو کې چې څلور 15 لفافې غوړي ورکول ورکوي ولا په مخ مروت باندې ورکوي او چې کله مونږ راشو مونږ له یو لفافه غوړي راکوي دا یو لفافه غوړي چاته وایي نشته دغه چې خیالو کې کناره پاکستان میډیکوز والا پکې دغه ولاړ دی بغیر تنخواه څو کسي نو درېږي دې شي زونه تاسو ولته ورشئ دا پیکټ چې دې نه ورکوي دا دې نه ورکوي تاسو څور نن د بلا مال وړي دی او دلته نه مړي دا خدای په نامه څوک تاسو ته په خپل وایي چې به ته چینی ولې نه ورکوي تاسو ته کا قسم یو خوړو وای دا د ایسی سیب چینی دی او زه د ایسی سیب چینی خرڅوم وای زه خپل چینی سرکاري چینی وای مال نه دي خرڅ کړی وای ما باندې هغه چینی بند کړی هغه به بند کړی دا خپل روزګار یې چالو کړ خپل ورغی سینه ورکی 15000 روپیا ورکړي هغه سي درکو نو دوه ګوتې چینی چالي وای ور سره برا یو نیم څل روپو چړالي یا بس نور ځالي نو الکه دینه مخ کې پاستور کې ور سره یو ماچو پیکټ په ورکو دا جو د چا بیا وصیه بني او دی ولا چا به وصیه چا باندې 0 روپیا راکړو 15000 روپیا